بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره د سوشل میډیا ملګري یو، کاغه په پاکستان کې یو، کا په بهر ملکونو کې یو، کاغه په ایشیا کې یو، کا په یورپ کې یو، نن یوه ویډیو وایرل شوې ده د محمد عرفان افریدي په باره کې ده. دا سرتو کا او مونږ دلته چې راغونډ شوي یو د مونږ د ګاونډ په حیثیت یوه خبره کول غواړو. پالټې په باس باندې نه کوو. د دغه ویډ کې د 12,500 روپو یوه خبره کړې ده. آیا دغه کړې و یا نه کړې، په نن سبا د سړي نه سړی سار راوخلي په خره یې کېږدي، و خره نه یې راوخلي په انسان باندې یې کېږدي. او بیا دغه له مختلف کالونه راغل و پالټې والا د پي کې 71 ترجمان خپل بیان ورکړی دی، د ایم پي ایس صاحب سیکرټري خپل بیان ورکړی دی. او مونږ د دغې خبرې دا ګویي ورکوو د کلي والا ټول چې څومره تاسې را پس کریم درځي چې نه د سړي دا کور کړی دی و نه یې کوي. پیدوش یې پېښور دی، په قوم لږ خیل دی، د قوم خدمات د قوم دار دی پر زړه کې یو د قوم خدمت له وتلی. په که خبره به دی په خپله وکړي. خو ما ځکه دغې پوره وکړه چې دلته په ډیرا کې ډېر خلک د کلي ولرغون شوي و ټول خفا دي، و ټول د دغې وایډیو وایرل کېدو مزاحمت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه وړاندې چې څومره هم نوس مشرون دي او دارنګې کشرون دي، د ټولو نه د زړه د کومې نه شکریا دا کوم چې حق له سړی حق وایي. نن سبا د سوشل میډیا دور دی چې موږ ته اے آی وایو یا وایسونه چینج کیږي او خال دا وایسونه د مو په دا ګروپونو کې یا په میډیا باندې لګیا دي شیر کیږي. زه به صرف یغوله دا وایم چې دا پیکیج پهله ریلیز شوی هم نه دی، چې دا کم د رمضان پیکیج دی وزیر اعلی مختص کړی و د یو خلکو دپاره چې کم صابې زکات وو، نو هغو دپاره دا پیکیج ریلیز شوی دی. او د هغې اوس چې دا کومه ویډیو جاري ده که نه، نو د کرپشن زه خلپ هم اخستی شم چې 1 روپۍ کرپشن دا کوم په مو ثبوت کي زه د دغه کوم مجرم یم. یو ادنا کارکن به حیثیت پی ټي آی اوس خلک وایي چې دا نه دی، خو تاسو له زه هغه څه وښیم چې د 2017 نه موږ په پی ټي آی کې قرباني دي او لګیا یو، هغه خپل جدوجهد پکې کوو، د قوم غږ پکې اوچتوو. نو زه د میډیا په وساطت یغو خلکو له دا پیغام ورکوم چې کم دا داسې اقدام یا داسې کور کوي چې هغه په ملک کې په وطن کې او یا په سیاسي لحاظ باندې افراتفری راولي او د یو کس بدنامي کوي. تو یو قانوني عیني کور وي، آب د الله رضای پورن کیږي او ته مونږ به کوو پی ټي آی که یو ادنا کارکن یو کام وي آب ته کوي او دا حق ته فرض دی او ټوله به ملویږي که هغه هر څوک وي. دا مونږ خلکو له ویلي او دا پیکیج ریلیز نه دی، مونږ به پکې کرپشن څوک د الله نه وډور شو چې کم سړی هم وي د کمې پارټۍ سره هم تعلق لري، په کم بیس باندې هم دا وایي شیر کړی دی. به حیثیت افریدی زه تاسو له دا ویایم چې دا ټول خلک ګواه دي او زه دا خلک اخلم چې په 1 روپۍ دغه شي چې مو کوم سره غدوري کړې وي اخیستې وي د قیمت په سبب باندې تاسو بلوسونه وي مو به ګریوون وي. نور چې کم د سیاست هلې ځلې دي د مونږ قائد جناب عمران خان هم جیل خوري او دارنګې به خلک لګیا وي، څوک پې څه وایي که مونږ پکې لوړم شو مونږ ورته سینه غاټه دو او انشاءالله دارنګې به ورته سینه غټوو. نو دا ټولې مو څه ګواه دي او دا زه ویډیو مو سوشل میډیا په واسطه یوه خبره و چې د عرفان بهي نه زه ټول پی ټي آی ملګریو له یوه مطالبه کوم په حیثیت یو د قومي نماینده یا مو تعلق د باروکم برخیلو سره پیژنو مې چې په کومه ورځ د پی ټي آی لیډرشپ د دغه نه کسام اخلو دا به پخ ټیم و کم ټیم ته دا به ته وزریږي چې د پی ټي آی لیډرشپ ایم پی ایس ایم این ایس نه مې بدنام کړی و نه مې د دو په نومه مو کرپشن کړی. دغه به زه ذمهوار وم، زه به یې ورته وزروم په حیثیت دغه چا سړی مو ګاونډي دی. نور سیاست و پلټي و قوم پرستي هر سړي په خپل ځای. مننه مهرباني.